د الله سرې ته ناست یو یا خوبو ته هم زړه کېږي څوک راله رقم نه راکړي ګرمې اوبه څښو پلار مې په کټ کې پروت ګرانو کتونکو علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره کومک او مرسته جاري ساتلې ده دا تورسرې چې د کلونو راسې دلته راځي او یو هفته دوه مخکې هم د دې یو ویډیو کړې وه او هغې کې ما دې ته وي چې موبایل نمبر خو په دې وخت کې دوی سره موبایل نشته دی خاوند یې سخت بیمار دی او په هسپتال کې دی صرف دې مقصد دپاره موږ ویډیو کوو چې د دې ډله نه هم شک وځي او نور خلک هم داسې وي چې هغه زنانه ته خو به څه میلاو شوي وي نو دې ته هېڅ هم نه دی میلاو شوی دو دې له راله چې ما ورته هېڅ هم نشته نو یاره وړوله خو کپړې راکړه نو د سړو کپړې چې کوم دی هغه د دې دغه چېرې دا نو دا هم وله د سړو کپړې چې کوم دی دا ورله ورکړلې او بیا چې کوم دی غټ اختر مخې ته را روان دی او دا د دې لور دی دا کپړې د دې لور له دوه جوړې غټ اختر را روان دی قربانۍ هم خلک کوي موږ هم غواړو چې د غریبانانو له غوښې ورکوو څوک داسې وي علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن په ذریعه قرباني کوي بالکل زموږ دروازې ورته کولو دي خو راتلونکي دغه اختر کې دا خلک په خپلو قربانو کې یاد وساتئ په دغه غوښو کې یاد وساتئ دا ډېره زیاته ضرورتمند ده د دې وخت کې د دې دا حالات ما ته معلوم دي چې په کوم انداز کې راله څه به وایې په دې موقع نو زه دا وایم دې نه مخکې م راغلم او تا ما له سودا مودا راکړه اوس مې خاوند دا 15 ورځې چې هسپتال کې پروت دی او څوک کوئی خو نسا مسله څوک څه خو ډاکټران راته غږ نه کوي مرګ په حال کې پروت دی او موبایل لا سره شته نه چې ګینې یاره دغه وکړمه اوس وایم چې تا له څوک راولېږي نو زه راغلم مې دله به چا پیسې میسې رالېږلي ما له به راکړي زه به یې خاوند علاج م کوم کور کې به بچو ته خرچه م اچوم خو په دې وخت ده سره هېڅ هم نو به دغه کپړې راکړلې ستاسو مخامخه او بس دغه تاسو وینئ بې نوا بره دې ځای نه ځم چې ولې چې تاسو راولېږئ نو دې به یې ماله راکړي ستاسو بچي دي ما مال له خدای ووه کور پردی دی کور پردی دی خانانو دی ګلابات نه راځم خدمت پې کوې پکې خدمت کوم او هېڅوک مې ده بس تاسو ګټې وټې نشته یو ځای مې وږي والا پاخه کړمه هغې کیسې یا 1.5 ګټې یا 200 ګټې په هغې خو نه کېږي او مالت کې خو چې چا کر څوک ورلېږي نو کوسې نه واړه روشړوي شا به کې ځای نه یخ اوبو محتاج وي څوک نه راکوي سم وي دا خیر ماران دي بس غریبي نه مجبوري ده ژوند څنګه تېرېږي بس د الله سرې ته ناست یو یا خوبو ته هم زړه کېږي څوک راله رقم نه راکړي ګرمې اوبه څښو پلار مې په کټ کې پروت بس هغه یو ورور مې د هغه بس ګټه وټه راله کې نور واړه دي اما نه کشر دی داسې دغه خو کله عمر کې وي داسې 3 کالو 4 کالو به داسې وي غټې دي مشرې که نه یو خو مې خرڅه کړې تاسو ته دا خو لارې کري ځان سره والی ګرانو کتونکو وړم وایي چې ډېر څه وله ورکو دا وایي چې دې وخت کې لږ وړه وې لږ غوړي وې چې بچو له مې وړه وې چې نن هم خوړلې وې ګرمي د دې وخت کې دا په ډېر ګرمۍ کې دا دې ځای ته مجبوره را په مخه کړي خو داسې څوک وي او په موږ نه مطمئن کېږي زموږ مطلب داسې خلک ځان ته نه ودرو ولې دا موږ دلته کې زغمو چې دلته کې راشي دا دغه کوي نو خو په خپله تاسو راځئ او په خپل لاس یې ورکو نو دوی به دلته کې راځي او تاسو به ورکوئ تپوس کوئ ښه تپوس کوئ څه پته لګي څوک څه رولېږي نو دله به درکوو ښه بس بیا هم راځم که خیر د خلکو زړه دا نه وي او وایي چې یاره دا دی نو خیر تاسو ما ترین کوئ زه به راځم هغه ساعت اوس هم لا ټایم شته که څوک امداد کول غواړي نو خیر لا ټایم شته زه به دلته کښېنم ماله دې راولېږي ستاسو پیسه باندې ځکه چې ستاسو ګاونډي ته چې موږ رنګ کوو نو هغه هم نمبر نه اوچتوي که نه هغوی هم اوچتوي دا خلک ګډې وډې وایي خلک وي ګډې وډې وایي ډېرې غلطې خبرې کوي نو بس څه وایو نه هغه الله ته به پټې صحیح ګرانو کتونکو ضرور ورسره تعاون وکړئ ضرور مرسته وکړئ
او ستاسو تعاون چې کوم دی هغه به دوی ته رسي په خپل لاس هم ورسره کولی شي داسې دې نه مخکې یو زنانه رالې دوی ولیدې دوی ته مې قصه وکړه ډېرې غریبې وې بد داسې هم چې څه وس کېده رخصت هم کړې سوونه چې ول هم ورکړې وې نو ګراني ډېره زیاته ده دا خلک ډېر زیات مجبوري ضرور ورسره تعاون وکړي